ورونو تاسو ته خبره کوم چې کوم مشکل درته پیش کېږي مشکل راځي هر یو مشکل تاسو ته راځي که د دنیا مشکل یم که په بدن کې مرض یم که فقر یم که الواد کې نقصان یم که ستا په بدن کې نقصان یم دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي څوک چې سل ځله وایي الله به د ده تمام تکلیفونه لرې کړي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا ځان سره وایي کمال دی پکې ما بیا میخ کړی دی تاسو ته خبره کوم دا وایي تمام تکلیفونه به دې الله درکوي مشکلات به دې الله اسانوي او تعالی به الله تعالی تقصیرات به درته معاف کوي او طاقت به درله درکوي د نیکۍ او د تیرونه به دې راوباسي د تیرونه به دې راوباسي او داسې رڼا به درله درکوي د خپل معرفت د خپل قربت د جنت په قبر کې به دې رڼایي په زړه کې به دې رڼایي په رڼا باندې به جنت ته روانې او دا ځان سره دا دعا وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا ځان سره ډېره زیاته وایي حدیث شریف کې راځي چې څوک دا ډېره وایي د باندې کوم مرض الله باغه مرض درکړي رسول پاک وایي دې کې د اویاو بیمارو علاج دی بل حدیث کې راځي د سلو بیمارو علاج دی او دویم دا یونس علیه السلام د کب په ګیډه کې وې الله تعالی قرآن شریف کې موږ ته ارشاد کوي مؤمنان خوشاله کړه وکذالک ننجي المؤمنین دارنګي نجات ورکو مؤمنانو لا ولستو د دې دعا سره څوک چې دا دعا لولي الله بدل نجات ورکوي ولستو د دې دعا چې کوم قسم مرضی تاسو می خو کوي شروع کوي دا وایي 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 الله تعالی به نجات درکړي دغه الله تعالی دې تاسو له موږ له د دې د وینا ستا یو کار دی هغه نه کېږي ته دا شروع کا الله به دې هغه کار په خپله کوي ستا یو ضرورت دی الله تعالی دې هغه ته وایي چې الله یې برابر کړي ته وایه وایه چې الله یې برابروي که نه عجیبه شی دی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هلته وعده کړل وكذلك ننجي المؤمنين دارنګ نجات ورکو مؤمنان لا ولستو د دې دعا سره دا دعا لولي الله بدل نجات درکړي د تکلیف نه د فقر نه د سختونه د مصیبت نه د هر قسم تکلیف نه دنیا په څه شي نه چې توای دنیا خو په کې دومره ده چې تاسو یقین ساتي دا وسنی سرګولیات اسم جامد دامن دي حدیث کې راځي رسو وای حدیث کې نن زمون سبق کې دي اوس خیراتونه کوي رسو بیا تاسو مال ګرځوي اسو په قبلینا مال وګرځوي اسو په قبلینا د څه مڅه په لړۍ ده ساده سکو دومره ډیر وای ښا ولې بډېری طالبان ته نه ولې بډېری دا کته نظم صبر اولي دا نه ټول خلک بلار شي ارسه به پاتې شي یو کس ته به سلویخ پنځوس ښځې پاتې کېږي دی به یې پرورش کوي ښه ماما ماسی پپو چاچی کړوسي مړوسي به را سنبال کړي هغه وخت را روان دی نو دې یو عجز له به دا ټول مال پاتې شي نو چې بل وله زکات راړي دی به یې واخلي وی نو به یې تخته مړه راشي چې زه له درکړم نو اسم جامد بچو دا زر زر ورکوي خیراتونه کوي پاتې دي در نه ارته حال خراب دی سیلاب ولې نه کنه اب امرو بار لا چې الله ته ورکوي دي کې سړي وی کبل ورکه هیڅ نشته کبل سیلاب راغی نه هیڅ نشته ګوره ښا ټول له دې جانګيري ټیکه راغستې ښا سم شي تاسو کوم بغاوت دی تاسو نه سميږي الله تعالی ته متوجي کیږي نه د دې ماشومانو د وجه نه بچي چې دا قران وای په کورو کې زنانه وای څوک استغفار وای دغه علما دا سپینګری دا خانقاونه دا مراکز دا جماعتونه د دې د وجه نه بچ کېږي نه پوره یې پورا
الله تعالی دې موږ تاسو ته عفو وکړي او دا دعا ځان ته راوایي وایي به که نه بس دا ځان ته راوایي نو بس ټوله ورځ دا دعا ځان ته راوایي بیا ته ګوره چې ستا کار خدای پاک څنګه برابروي د بهر کار دی خدای څنګه کوي دلته دې کار څنګه چلیږي ته وګوره اسانه دعا مې درته وکوله دی مال انعام راکړه ما تاسو له انعام دا مې درته وي زما د غاړې یو تحفه ده تحفه یون تهیج قدر دا کمال کی حاضر پہ رکھ دیا ہے کلیجا نکال کی دا زما تحفه ما تاسو درکړه دی مال راکړه ما تاسو درکړه ولي زه خو د عوام زه خو د خلکو ته خیر هغه بیا راځي وایي کار مې وشو شکر دی زه ډېر خوشحاله شوم چې شکر دی مسلمان دا ښېګړی شو دا کار وشو د دې یقین راغی د الله په کتاب باندې په دې آیات باندې په دې دعا باندې زه دومره خوشحاله شم یقین ساتئ دا الله شکر ادا کوم ورونو دا ځان ته روایي الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي او الله تعالی دې زړې کلي د دې محلي اکابر مشران علماء زمیدار هغه ټول وبخي او الله دې موږ تاسو نه رضا شي او چې یو ځل ته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایې که نه نو دا د نیکۍ دا چبړې چې الله رضا شي دا به ډک کي او وبغځئ جنت ته خدای دې موږ ټول په رحم کې وولي زه خو الله ته سوال کوم خدای علم نشته عمل نشته پوهه نشته نه عبادت شته دی نه موږ ستا لایق ما عبدناك حق معرفتك ما عبدناك حق عبادتك ما عرفناك حق معرفتك مو خسته په معرفت څنګه ستا شان در لایق نه موږ نه پیژنې موږ ستا د شان لایق عبادت کولی نشو کولی هغه ما ذکرنا حق ذکرک ما شکرنا حق شکرک د پیدا دو عطف کوم چې موږ خو ستا د ذکر وکړو نو ستا شکر وباسو ستا د لایق شان رونو دقه ځان ته روایي چې ګردی وایي کورې بارې لور واړو دقه ځان ته روایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو د الله وعده ده وكذلك ننجي المؤمنين دارنګ نجات ورکو مؤمنان په لستو د دې دعا سره چې څوک دا دعا لولي هغه به نجات ورکو د تکلیف نه د مرض نه د مصیبت نه د سختۍ نه د فقر نه د قبر نه د آخرت د تکلیف الله به بچ ساتي خدای دې مونږ تاسو ولې ته لا اله الا انت نشته د اله مگر ته دا دې اقرار سبحانك باقی تعالی تسبیح را لے انی کنت من الظالمین یا اللہ در دین زیادی کول کنیم ما خزان غرق که تمر ذاتے میں ذان تراؤ کو نو پدی کی دریش شو یو تحلیل شو یو تسبیح شو یو اقرار شو نو اللہ پہ اقرار دیر خوشحالی گی کہ مسلمان ورطا اقرار کئی خدای پاک انتاس اللہ ومن لتوفیق را کی اللہ دی زمان استاس و طول خیر دارین نصیب کی او انشاءاللہ که زندگی وی او اللہ تعالی جوان راکر نو که بیا رانن بیا بدرته یو بل شیخیم اس نیم اوزگار خوا اس پا ما خپل نا وقت دے زتا سروم لگیائی خپل نا وقت رابانیون دے لیکن سار با وقتی سبق لتم او اس بدان رسول جو خدای پاک تاسو تا د دنیا او د آخرت خوشاله راکړي او په رحم د خدای مونږ تاسو جنت کې ملاو کی انت به بیا در سره غپ لګوم جنت کې وزګار به امکان به ني غپ لګو تش غپ ورخه ایس نشته داسې مزيدي لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نه به خیال کې راغلي نه به سترګو لیدلي نه وګو داغي بیان اورېدل والله تعالی دې ورته مونږ تاسو په رحم باندې بولي او ځان سره دا دعا ډېر زیات وایي الله تعالی به رحم کوي د ټولو تکلیفونو نه به دې الله بچ کوي د دنیا د تکلیف نه به دې بچ کوي د قبر د تیارې نه به دې بچ کوي د آخرت د مشکلاتو نه الله تعالی به نجات درکوي وایي الله وعده کړی وکذلک ننجي المؤمنین
دارنګ نجات ورکو په لوستو د دې دعا مؤمنانو لا الله دې موږ تاسو له نجات راکړي تاسو دا ناس ته الله قبول کړي بس ما ته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وي او په نور تاګي کوئی دې کې دومره لوی خبري هغه دړو منشته دي انا هغه وخت دې نو تاسو مستړي شي او مستړي خدای پاک دې موږ اخره خاتمه په ایمان کې الله دې تاسو ټول خوشاله کړي الله دې زمونږ رضا شي الله تعالی دې ټول استقامت نصیب کړي دې علماء او علوم کې الله برکت واچي الله تعالی دې فیض دې زیات کړي الله تعالی دې زمونږ استقامت نصیب کړي الله دې زمونږ استاسو خیر دارې نصیب کړي وای ای زمانہ اختصارت اے پسر ای زمانہ اختصارت اے پسر زی سبب تقریر کردن مختصر پکار ندی مخالف ہزار تقریرا موافق د حال دا یو کلام داستان شي چې پزړه کې مینه نیوي چې پزړه کې مینه نیوي مین بنشد مولا په تقریرونو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين